ډیرو محترم مسلمانانو، نن د اتوار د ورځې یو خاص عظیم الشانه وظیفه چې د یو ورځ کې به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کړي او الله جل شانه به ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. نن صرف د سورة اخلاص اسانه وظیفه وکړئ انشاء الله چې الله تعالی به راته خوشحالۍ منظر وښیي او الله جل شانه تمامو پریشانو او حاجتونو والا رب صرف د الله جل شانه دی. نو د الله تعالی په دې صورت باندې د الله تعالی نه خپل حاجت طلب کړئ، الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نور معزز و محترم مسلمانانو په دین مینو، الله جل شانه همیشه د پاره خوشحاله او آباد تر و تازه لره. الله تعالی د ستاسو تمام حاجتونه، مقاصد، ضرورت د خپلو خزانو پوره کړي. نور محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده د سورة اخلاص ده او د اتوار په ورځ باندې ده. نن د اتوار ورځ ده، نو چونکې دا وظیفه د خپلو حاجاتو لپاره تاسو لازمي وکړئ. الله جل شانه به سره ستاسو حاجات او مقاصد پوره کړي. وظیفه دارنګې ده مسلمانانو چې وظیفه په تاسو د اتوار په ورځ باندې شروع کړئ. د ماسپښین د لمانځه نه پس پې شروع کړئ. هر کله چې د ماسپښین لمونځ وشي نو تاسو به 11 پیرې درود شریف ووایئ. د هغې نه پس به تاسو 314 پیرې سورة اخلاص سورت ووایئ. که 314 پیرې نشئ ویلی نو صرف 21 مرتبه ووایئ. د ماسپښین د لمونځ نه پس صرف 21 مرتبه دا سورة اخلاص تاسو ووایئ او 21 مرتبه ورسره یا ارحم الراحمین ووایئ. د هغې نه پس بیا 11 پیرې درود ابراهیمي تاسو ووایئ. د هغې نه پس چې کله دعا غواړئ د دعا دپاره بل دعا دپاره بل درود شریف ووایئ او بیا دعا وغواړئ بیا د دعا نه پس درود شریف ووایئ. دا دعا او دا وظیفه به د درود شریف په منځ کې یو راګیره شي او الله جل شانه به یې قبوله کړي انشاء الله. بیا چې هر کله د مازدیګر لمونځ تاسو کو مسلمانانو، د مازدیګر لمونځ نه پس به تاسو په خپل ځای باندې کښېنئ، قبلې ته به مخ وي او بغیر شماره به د ماښام لمونځ نه واله د مازدیګر لمونځ نه واله ماښام اذانونو پورې یا اذانونو نه لږ مخکې به وظیفه ختمه کړئ چې تاسو بیا د هغې لږ ټایم کې دعا وغواړئ. تاسو به شمارئ نه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې او بیا درود شریف او بیا دعا او دعا نه پس بیا درود شریف. د ماښام لمونځ نه پس بیا مسلمانانو دغه رنګې تاسو کو 21 کرته ویلی شئ نو ډیره بهتره به وي. 21 کرته ورسره یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ای د رحم کوونکو ربه ته په ما باندې رحم وکړي. دغه رنګې ورسره یو 2 رکعته صلات حاجت لمونځ ماښام د لمونځ نه پس وکړئ. بیا چې د ماخوتن لمونځ راشي مسلمانانو نو بیا 2 رکعته صلات توبه لمونځ وکړئ چې الله زما د ټولو ګناهونو نه توبه ده او الله ته زما د حاجت پوره کړي. او وظیفه به 21 کرته وکړي او ورسره به 11 پیرې درود شریف ووایئ او یا به دعا دپاره بل درود شریف تاسو ووایئ. نو انشاء الله چې الله جل شانه به سره ستاسو حاجت او مقصد د یو ورځ کې پوره کړي. خو موږ به یقین او دهان سره دا وظیفه کوو او دا وظیفه چې د مسلمانانو دا په سوچ سمج سره کوو او دا وظیفه چې د مسلمانانو دې سره به ګناهونه پرېږدو او سره به 15 وخته مونځګزار ځان جوړ کړو انشاء الله چې الله تعالی به زمونږ صرف او صرف سورة اخلاص په دې وظیفه باندې حاجت پوره کړي. الله مو خوشحاله او آباد ساته، الله مو کامیاب که. جزاک الله خیر.